او دا ډېر ضروري سوال دی. دا سوال پکار دی چې ملګري په دې باندې ځان پوهېږي. سوال دا دی چې منګه چې کوم 15 وخته فرض مونځ کوو د هغې سره موږ څه سنت هم کوو، آیا د دې سنت په پرېښودو باندې سړی ګناهګارېږي که نه؟ دا یو ډېر زیات بنیادي سوال دی او راځئ چې په دې باندې موږ لږ ځان پوه وکړو. موږ چې کوم فرض مونځ کوو 15 وخته، سحر 2 رکاته کوو، ماسپښین 4 کوو، مازدیګر 4 کوو، ماښام 3، ماخوستن 4. دې ته فرض مونځ وایي. او د ماسخوتن د مانځه سره بیا موږ وتر کوو 3 رکاته عموما دي، نور 1 رکات 3 15 و 9 دغه حدیثو کې راغلی دي، خو 3 رکات د نبی علیه الصلاة والسلام معمول به عمل دی. دا واجب دی او دا کول پکار دی. البته د دې نه علاوه موږ د ورځې 12 رکاته سنت کوو. سنت مؤکد ورته ویلی کېږي. 2 رکات د ساري مانځه نه مخکې، 4 رکات د ماسپښین نه مخکې، 2 وروستو، دا 8 شو، 2 د ماښام نه پس او 2 د ماسخوتن نه پس، دا 12 رکاته شو. د دې 12 رکاتو ډېر لوی فضایل راغلي دي. نن سبا مسله دا ده چې ډېر ملګري داسې دي چې هغه دا 12 رکاته سنت نه کوي. د دې په باره کې مسلمانانو یو حدیث واورئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، سنن ترمذي کې دا حدیث موجود دی، بخاري کې هم راغلی دی، چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من ثابر علی 12 رکعة من السنة، یعنی چا چې د ورځې په 12 رکاتو سنت باندې مثابره او همیشوالی وکړو، همیشه یې وکړل، پرې نه ښودل. نبی علیہ السلام فرمایي بنى الله له بیتا فی الجنه، الله به د ده لپاره په جنت کې کور جوړ کړي. د ورځې چې کوم دا 12 رکاتو سنت من کوو، او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي 4 قبل الظهر ورکعتان بعدها، 4 د ماسپښین نه مخکې دي، 2 وروسته دي، ورکعتین بعد المغرب، ورکعتین بعد العشاء، ورکعتین قبل الفجر. دا ټول جوړیږي 12 رکاته. نبی علیہ السلام فرمایي څوک چې 12 رکاته سنت کوي او په دې باندې همیشوالی وکړي، نه پرېږدي، الله به له جنت کې کور جوړ کړي. اوس یو داسې انسان دی، مسلمان دی، فرض مونځ کوي، سنت پرېږدي، او د هغې په باره کې علما د اصول فقه فرمایي چې کله یو سړی سنت پرېږدي دا ګناهګار دی، بالکل ګناهګار دی. که ده مستقلا پرېښودلو او اړو تاریک د سنت دی، نو بیا خو یقینا دا سړی ګناهګار دی، په ګناه کبیره کې اخته دی. ها بالفرض که عذر راغلی دی، د عذر په بنیاد باندې چېرته پرېښودل، نو بیا به الله رب العالمین دا نه ګناهګاري ده، ته به ګناه نه ځي په دې صورت کې. خو چې کله بغیر د عذر نه پرېږدي دا ګناهګار دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي که نه چې څوک زما من رغب عن سنتي فلیس مني، څوک زما د سنت نه اعراض وکړي زما امتی نه دی. د دې 12 رکاتو سنتو فایده څه ده؟ د نبی علیه السلام شفاعت به سړي ته میلاویږي. کله چې سړی 12 رکاته سنت کوي، د قیامت ورځ به د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت د نصیب کیږي. دویم نمبر دا ده چې الله رب العالمین به د اجر ډیر زیات ورکوي، اجر به ولا ورکوي. دریم نمبر دا ده چې الله رب العالمین به د دې انسان درجه اوچتوي. څلورم نمبر دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت زیاتیږي د سنتو په بنیاد باندې. او پنځم نمبر دا ده چې الله رب العالمین به د ده نه راضي کیږي. او کله چې سړی دا 12 رکاته پرېږدي، د نبی علیه السلام شفاعت به دا محروم شي، باعث د ګناه دی، ګناهګار دی، لایق د ملامت دی. که څوک یې پرېږدي نو به دا به خلک ملامته کوي، د درجاتو نه دا محروم دی او د ثواب نه دا محروم کیږي. په دې وجه باندې د دې سنتو ډېر لوی اهتمام پکار دی. زموږ ډېر ملګري داسې دي چې هغه په دې کې ډېر تساهل کوي او دا سنت هغه پرېږدي، لہذا سنت مه پرېږدئ. او دا خو مزید ګوره، یعنی یو انسان هغه دا ارمان چې ځان له زه کور جوړ کړم، 2-3 کمرې کور په ټول عمر کې جوړئ، د هغې دپاره د بلاکو پیزان له پیسې قرض پوري، د خښتې پیزان له پوري، او د هغې سره سره پې د دې چې د وسپنې والا ځان له پوري او د اړیمار پیزان له یو کور سړی ځان له په عمر کې نشي جوړولی. خو چې کله موږ د ورځې دا 12 رکاته سنت کول، نو الله رب العالمین موږ له په منډه منډه باندې په اسانه باندې موږ ته یو جنتي کور میلاویږي. نو دا تقریبا په کال کې 360 ورځې دي، نو په یو کال کې موږ 360 کورونه ځان له جوړو. چې کله یو سړی 12 رکاته سنت کوي، نو حقیقت کې دا سړی ځان له په کال کې یعنی 360 کورونه جوړ کړل. نو که اوس یو سړی 13 کاله مونځونه وکړل، 40 کاله وکړل، 50 کاله وکړل، بیا دې 50 او 60 له بیا په دې 360 کې ضرب ورکړي، دومره لوی محلات به الله تعالی زموږ دپاره جوړ کړي. لہذا زما درخواست دی سنت مه پرېږدئ، سنتو سره مینه وکړئ، د نبي علیه الصلاة والسلام سنت تاسو مه پرېږدئ کوئ.